او نه د دماغ اصلاح کده چا دا عقیده چې دا زیارت به دا مرض مان لري کی دا خو شرک دی مرض یو بزرگ مړو مرګ نه پس په قبر کې خدای راوړي ټول عمر د توحید په خدمت کې تیر کړو ټول عمر چراوی نیو یا الله ما سکړي ولتا یو شپه پیس کلیو پای او د شپې د خېټه کې درد شو نو سحر دې مریدانو ته وی چې بیګامي پیس کلیو هغه پایو می خېټه کې درد شو نو خېټه کې دې درد کړي ما او تا نسبت پایو ته وکړو نو تا شرک کړی دی په خپل ذات قسم کړي پرې نو موثر حقيقي په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات د اسلام نه قربان شم یو سړی دی واده وکړو او شپږ میاشتې پسې بچی و آیا شریعت کې دا بچی د دده او کدا دې خزي گویا د خاون کور ته په خېټه راوړي اسلام وایي چې اقل موده د حمل چې داغه گویا کې شپږ میاشتې شپږ میاشتې پس چې بچی پیدا شه دا هم دغه سړي بچی دی چې د چا په کور کې پیدا شه په خزه باندې بګویا کې خیال غلط نه کوي چې دا په حمل گویا کې د دې د پلار د کور او سته موده د حمل چې دا غلط میاشتې او اکثر موده د حمل چې دا هغه 2 کال یو بچی شپږ میاشتې پسم پیدا کېدی یو بچی 10 میاشتې پسم پیدا کېدی او یو بچی 2 کال پسم پیدا نو چې 2 کال پس پیدا شي صحیح دی چې 10 میاشتې پس پیدا شي صحیح دی او چې شپږ میاشتې پس پیدا شي صحیح بیا غیر لپاره قانون الولد للفراش بچه د عمره چا دی چې د چا په کور کې پیدا شي اسلام څومره لوی پرده پوخ مذهب دی اوس حمل یو پټه خزانه ده اس پته نه لګي اوس مونږ ته چا سره دا ګارانټي شته چې زمور د خپل پلار نه راوړې ما شته وای کړه مونږ ټوله لالیان وایو ځان لیکن دا ګارانټي چا سره شته چې زه د خپل پلار د نطفه نه د مور پر رحم کې پیدا شوم که زما مور خیانت کړې د دې خبرې څه دلیل دغه وجه ده چې د قیامت په ورځ به هر سړی ته د پلار په نوم आवाज نه کیږي اے د پلانی سړی زویا دا आवाज باندې کیږي ځکه چې خو د حشر میدان ده لا تعداد مخلوق به ولاړ او د دروغ زین نه ده نو کې دې شي چې دا مور راوړې د بل چا نه یو دنیا کې پلار بل څوک نو او به شرمېږي نو خدای د دې حیا ساتلو د پاره با هر سړی ته د مور په نامه आवाज ځکه چې مور دا یقیني ده او پلار متعلق چا سره هیڅ ګارانټي نشته نو د دې حیا او د پردې ساتلو د پاره به الله په قیامت کې د پلار په نوم आवाज نه کوي د مور په نامه کوي عزیزان د الله نه لوی پرده پوخ بل څوک شته قانون په دنیا کې څه دی
قانون دی که یو سره دی په یو ګناه ولیدو او پرده دی په واچو نو الله به په قیامت کې ستا په سلو ګناهونو پرده واچي او جنت ته بدلی. حدیث کے راضی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چاچ دیو نیک کار بنیاد کے خو او تر قیامت پورے اغا نیکی د پاسا تعمیر کے د او اغا سے نیکے خلق کولی بیا نداول بنیادی خودن کے چدے دا بپدی نیکے کے ورسر شریک او چاچ د یو بد کار بنیاد کې خو نو تر قیامت پورې هغه قسم بد چې څوک کوي نو دا اولی خودون کې به ور سره پکې شریک نو د قتل ډمبنه بنیاد د ځمکې د پاسه قابل خو او تر قیامت چې څومره قتلونه کیږي نو چې څومره قاتل ګناګاری دومره ګناه به داغه پسه. عزیزانو زمونږ د ملک یو ګورئ چې زمونږ کا خیالو کوي هر بنیاد د شر او د فسادي خودون د نیکای بنیادی خودون کی ته دا قوم اډو پاتې شوی اوسه نو د دې وجنه ډېر خیال کوی چې الله دې داسې نه کړي چې زمونږ په لاس باندې دی یو ګناه بنیاد کې خو مثلا اول زنا چې چا کړی دا تر قیامت چې څومره زناکار کیږي دا اول بنیادی خودون کې به پکې شریک وي. اول بنیاد د جواری چې چای خیر نو تر قیامت چې څومره جواری کیږي دا اول بنیادی خودون کې به ور سره پکې شریک. یا اول ایجاد د شراب چا کړی یا اوس اول ایجاد د په ملک استاد پودرو چې چایخي نو دا اول بنیادی خودون کې د پودرو با تر قیامت پورې په دې ګناه کې شریک. امام غزالی او مستقل باب لیکل دی په احیاء العلوم کې چې د مرګ نه وروسته سړی په قبر کې د روح داسې تعلق وي د بدن سره چې مرغۍ په قبر کېني نو د لاندې مړي ته پته لګي چې دا نر مرغۍ او که ښځه مرغۍ. بیا خپلوان چې څه وخت کې د مړي قبر ته راشي نو دا مړی دا خپلوانو پراتلو انس حاصله لکه مور مړه ده او زوی چې د قبر ترا نو مور داسې خوند او مزه د زوی پراتلو قبر ته اخلي لکه چې مور ژوندۍ وي او زوی ورته نږدې راشي او ځان ته غاړي باسي او سپي کی او خوند کوي. دا د کافی علماء او مذهب چې مړی په قبر کې د خپلوانو راتلل وغیرہ وغیرہ دا ټول محسوس کوي. اوس قبر ته چې سړی لاړ شي علماء وایي چې دی به ورته ودرېږي کم ځای دی به د مړي خپو ته ودرېږي او هغه ځای ته به ځان مخامخ کړي کم ځای کې چې د قبر لحد مثلا ډېرې خو دلته دی د خاورو او لحد لږ داسې بیرد سایډ باندې نو دی به د لحد سایډ ته د قبر د ډیری نه لک چپ لحد سایډ ته به د خپو طرف نه ورته ودرېږي. علما لیکي چې دغه ځای کې به ځکه ودرېږي
چې دا سړی چې قبر ته ورشي نو دا مړی ورپسې که سر ته ولاړی نو مخ ورپسې اخواړی که ډډې ته ولاړی اخواړی په دغه مخامخ چې ورته ودرېږي نو مړی ورپسې خوځیم نه او دی ورته ښکاري. آداب د اديري او د مړي د تلو چې دی هغه دادی چې خپو ته به ودرېږي او تلاوت په دې ملک یو ګوره څومره پیران کور ته به نه بس خزب ولا راش خزب لاس ورکی او دا غلاس بنیتی او صفای کئی دسی کری دا چاوی پدرش پہ تکال عمر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چرته ثابت نه ده چې پیغمبر پردای خزل لاس ورکړي چرته خپلی بی سره سحر وختي په تیار کې ولاړو خبرې کوي صحابه تیر دو ورته आवाज وکړو چې راشه ای چراله ودا زما بیبي د فلانه تاسو تیرې دی اسنه چړک کې مران شي چې پیغمبر جوړ پردای خزه سره خبرې الله بیا په 14 کاله زمانه د نبوت دا چرته ثابت نه ده چې سردار کونین پردای خزه تلاش توله صاحبہ د پندو د ګجرانو سندارانه نه باسا او درې ټوکرې مالټې ورته کېده چاوجوي کړه جی او بیا ولدا ګډه رانه نه باسو ته غیر چا پیر پکې ناس دیو دې پکې بیعت وکړه دیتا سوچ پہاڑ پہلو زمون چھے غور چھے کہ دین پہلو طرف تزے اب فسادی دین بنے کہ دنیا پہلو تگورے فساد بئی دین بنے او دین یو آسان او سہل چھے منز روجہ حج او زکات سوشو کلمہ روجہ منز حج او زکات دین د دې پنځو سيزونو نامه ده کلمه دی والا منز دی په وخت کولو روجه لاله روجه دی ونیوا پیسې در سراله زکات دی ورکو بیا زیات رااله او حج تلاله بس دین دغه نه پاخوا نور پکې هیڅ دا نور چیزونه دین کړي مونږ د خپل ذاتی مفادو لپاره د مړی نفس سلوی اختیدا خیرات تے او فلانے دے او ڈنگڑے دے او دا تپوسم کړه دے چې د مرګ نرستو دی مړی تکم شي کارامت نه بس یو رواج دے په ملک کې روان چا ملک غنم رواج دے مړی سره وړي چا مالګي رواج دے چا صابون رواج دے چا ګړي کنه چې پادیرا کې وګوره هاي هوي په خبر کې دنن حلوا او روټه رواج
الوا دا او روټه دا اونو دې جوړي اونو دې الوا روټي اونو دې دا چغي په پادیره کې وایي. اوس دا قوم په خبر ګستر ګړون زکه چې کوم شي د ملک رسم او رواج او د نفس غواړي هغه له رنگ د دین ورکړي. دین نه په اسلام کې وګورئ یو پیسہ خرچ په مړی نشته. یو رحمان بابا خبره کړه چې په ملنګ باندې کلنګ او تاوان نشتا. په ملنګ نه کلنګ او نه تاوان مړې وشو. قبر د کلی خلکو کني کپن خپل جامې دي او جنازه سلور تکبیرونه. کمای جنازه مفت نکولا تخپل یو کس مخ کې شي او څور پسې ودرېږي د مړي جنازه کوم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر سلور زل الله اکبر الله اکبر وای جنازه او خبره خلاص نور په کې نشي. لاندې کېدا او تخته اور پسې ولګاو زت واده ده یو پیسہ تاوان کی نشته. یو دا څه قهر او غضب چې موږ جوړ کړي ځان لم بخپل جوړ. نو از ارز میں داو چې اسلام یو ډېر سهل دین دی ډېر آسان مذهب. څومره مشکلات چې مونږ خلقو جوړ کړي ځان لم پخپل جوړ کړي خدای دې طرفه. کته په قیامت کې سبا وای چې خدا تارا تویلی چې ټول شپه مونږ کوه مازه کو نه کړې شو خدای به ما د شپې درتاړو وي 50 منځونه دې را باندې فرض کړی خدای به نه 50 ما ته پته و چې ستاده وس شي نه ده 15 می کړی دي چې ته کول بیا دا 15 من درته علاج خو دلته بیمار شو 10 نشي کوله تیمم و په ولار نشي کوله په ناشته کوا په ناشته نشي کوله په ملاسته هغه مشکل شی او خای په دین کې چې ستاده وس نه با پس قهر چې مونږ ځان اخته کړي په خپل په دې عذابونو مونږه تاسو وګورئ زمون په دې ملک کل هم شرکیا جمعتونه وګورئ په کې سال جو فساد چرته کوم جمعات کی مولا راغله ودا بریله کم کې راغله ودا پنځپیره کم کې راغله ودا دیوبنده یو عذاب جوړ په قهر عظیم د عمل کخته دي چې کیږي نه پاسانونو کې فتنه شته لکه سوچ خو د خدای بندګان دلته زما استاد زد اذان شروع کوا ته نوړان دي درود شریف اوس کوي چې الکه اذان په هغه طریقه کې چې کومه طریقه حضرت بلال کړ ک بلال ته وړاندې اورست نور څه ویلي خو تیم وای او کني ویلي په اسلام کې یو شی وینا ته پکې د ځان اجتهادونه ولې نو خلق لرنګ ورکی وګوروي درود شریف را باندې باندې درود شریف را باندې نو خلق الناس اول تاسو کوی چې جدا بجلیګر مولا خو درود شریف باندې وای ته بیرړه خدا مون خوې چې دا ډېر خسره دي درود شریف باندې نور تاکي کې خدای راستی کوي چې لکه درود شریف څنګه بندول شي
درود شریف چې څوک نه وای داغه دعا نه قبلي. درود والا پیغمبر چې څوک نه مانی کافر وي. خدار شیخ خپل موقع او خپل محل وي. تاسو اړ یو سړی چې او داس کوي د سلو د سونو به یو سړی په داس نه دا اسراف او کوم سړی چې اسراف کوي داغه متعلق پیغمبر فرمایلی دي صلی الله علیه وسلم چې اسراف کوون کې به پالان دي تاخچه د جهنم کې پروت. یو سړی مان ته پوسو کو چې دا ګیره کلول چې دی مولانا صاحب کو زیات نه زیات ګیره سنت تک نو کدا چا کلا کا په کافر کیږي خو نه. ما ورته چې خبره ده چې ګیره پیری سره دما کار نشتا. نن سبا ګیرو والا چې کوم غوامدي خدای دې رحم وکي داسي ګرخريلي نه دي. زما دې خبرو سره کار نشتا. او یو ټکی درته کوم چې ګیرا کلولو باندې چې کومي پیسې ته نه تا ورکه نو په ګیرا ور کلولو باندې پیسې نشتا او ته چې په نه تا ورکه نو دا پیسې بے ضایع خرج شي او کومه پیسې چې بے ضایع خرج شي دا اسراف. او ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار اسراف کون کی وہ پالان دے تاخچہ د جہنم کے برابر. نو دا پیسے اسراف دے کر بل دا چې ګیرا پیغمبري سنت او د پیغمبر سنت بارغه چا باندې خلګي چې هغه د پیغمبر عاشق. نو زما عزیزانو څومره زر چې کې دیشي د الله نه د بغاوت په صورت کې توبه وستل پکار. توبه ما تاسو ته عرض کړو چې په خلا لفظ توبه ویلو ته نه وایي. توبه وایي دیته چې سړی پخپل بدخ پیمانش نادمش التوبه الندامه. توبه وای دې ته چې سړی پخپل بدو پیمانشي او نادمش. نو څومره زر چې کې دې شي اس پته نه لګي. دا الله د پکړ او دا الله د ګرفت اس پته نه. کته ول ازوان نو عزیزه ایکسیډنٹ به وکي پلار بروانه او سبا یو غلظ بشلاره به در باندې روخیږي ته چې د توبه سوچ کې حساب بدر نه وي. نو د دې وجنه څومره زر چې کې دی شي کوشش دا پکار دی چې سړی توبه وباس او توبه چې دا اغا ډېر زر خدای قبل. حدیث کې راځي التائب من الذنب كمن لا ذنب له. توبه استون کې د ګناه نه داسې دی لکه چې دا ګناه چری کړی. بل حدیث کې راځي چې توبه استون کې د ګناه نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه نن د مور نه پیدا شي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه او ته فرمایي چې یو سړی درته وخامه چې په ټول عمر کې منظم نه کړي خ کارونه نه کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي د خدای پیغمبر سره ټول عمر ډزې کړي او پنځه نه ټکي هغه جنت تلاش. صحابه حیران شو چې یا الله داسې سره بچو پنځه نه ټکي با جنت تلاش. په یو جنگ کې یو کافر رامنډه کړو د پیغمبر په لاس کې لاس ورک توبه وستا او کلمه ویلا یا د کافرو د طرفه جنگ کولو یا د مسلمانانو د طرفه.
خو چې د دې طرفه شو حمله وکړه پکې شهید پیغمبرو فرمایل صحابه ته چا دا سړی چې ټول عمر کې نماز کړي نه او 10 کړي ټول عمر خدای سره ډزې کړي 15 منټه کې توبه وستو جنت ته لاړ نو د دې وجنه غاوره کېږي په پېښ حدیث کې راځي چې اوسره نیک عمل کوي ترغه هدا پور چې د دوه د جنت په منځ کې یو لیشت فاصله پاتې شي نه غنتی یو داسې کارو شي چې د دوه د دوزخ په منځ کې بیا یو لیشت فاصله پاتې شي نو عبادت هم د غرور شی ایو بزرګو ټول شپه به لګیاو الله 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 یو ورځ چرته خپل کې ورغلی دي چې یا الله ما 300 کال عمر ده او 300 کال مې استاد نامې نه بل چا نامه نه داغسته چې مال به کم ځای تیار کړی د شپې چې ود شو خوب کې جنت تلاړ یو ملائکه وکتا چاغه لګیا ده الله 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 دې بزرګ ته تاسو کو چې سمره مو ده او چې دا الله الله کې ملائکه ورته درې لکه کالو ول څه په پته پويږي ملائکه ورته چې والله کې دا په پته پويګم چې زما دا الله خدای قبول کړم دې کړه وې مې لیکن دا قبول پته راته نه لګي نو دې بزرګ یو بو ناری کو د کټه کوس پریو او وی چې خدای مایت دې